بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د اخلاص خادم حمید الله تاسو ته د لړم ټاپ نه نیغ په نیغه قدرمندو دا ماشومه ده چې د دې یو پکچر وایرل شوی و نو موږ ته چې د خپلو د اخلاص خادمینو پوري د سعودي عرب نه اطلاع راکړله چې تاسو دغې ماشومې له ځان ورسوئ چې آیا دوی ته څه مسله ده، دوی سکول ولې نه وایي، د دوی د کور حالات تاسو راکئ. نو موږ ته د هغوی په هدایاتو باندې موږ پوري دلته ځان ورسو او د دې ماشومې نه تپوس کوو چې آیا د دوی څه داسې مجبورۍ دي چې دوی دا په دې یخه یخنۍ کې په دې ټاپ د دې واورو سره دي دا اشیا د خوراک د ماشومانو دا رئیسي دي. نو یو څو تپوسونه دوی نه کوو، تاسو زموږ سره اوسئ. بچې تو سکول نه وې بچې سکول پرېښې دي ولې دې پرېښې دي؟ لکه واورې شولې او پلار دې څه کوي؟ پلار بچې ستا پلار څه کار کوي؟ که د ځان کار کوو جو بیا راغلی دی چې واوره وشوه ځان یې چولې خرڅوي چولې هغه خرڅوي لکه واورو شو نو ستاسو کور په واورو کې پټ دی اوس کوم ځای؟ نو چې ته والد صاحب ته ووایې چې تا واپس سکول کې کښېنې بچې نو سکول ته به بیا ځې بچې ته دا خوراکه چې دی د ماشومان ته په دې یخنۍ کې ولې خرڅوې؟ غریبانان یې ځکه یې خرڅوه. غریبانان یې؟ او ته وایې چې بل نور وروڼه دي څومره دي او هغوی څه کار کوي؟ هغه ورکوړي دي. واړه دي؟ نو په دې یخنۍ کې تا ته په دې کې څه پرېوځي؟ په دې یخه یخنۍ کې ته دلته ناسته یې؟ ګزاره کېږي. ګزاره کېږي. بچې موږ ته خو خپلو کم د اخلاص خادمان دي هغوی دې ته وایي چې دا په سکول کې کښېنې نو ته سکول ته واپس کښېنو؟ کښېنو دي؟ ښه ولې چې ته خو لا ماشومه یې د دې روزګار رغه نه یې نو پکار دی چې ته خپل سبق دیني او د کم دنیایي تعلیم دی دا جاري وساته. ښه بچې؟ بچې دا ولې تاسو خرڅوئ؟ موږ غریبان یو ځکه یې خرڅوو. نو نور وروڼه دې څه کار کوي بچې؟ سکول ته ځي، سکول ته تللی چې وسله چوټیان ورکړي ځان دغه خرڅوي. هغوی هم دا رغه کوي؟ پلار دې ډېر غریب دی؟ ډېر غریب دی. نو تا سکول ته واپس کښېنو چې لکه دا نه راکړي تا موږ څه داسې راکړو یا چې ستاسو ګزاره پې کېږي او ته د دې نه په ارام شې او سبق وې. بچې دې کې تا ته د ورځې څونه پیسې پاتې کېږي چې ستاسو هغه چولپې د کور روانوي؟ 250. 250 روپۍ ته د سهار نه ماښامه پورې په دې یخه یخنۍ کې په دې ګزاره کېږي؟ لږ ګزاره پې کېږي. چا له یې ورکړې د دې پیسې؟ خپل پلار له ورکړي. پلار له؟ نو هغه لکه اوس په دې سیزن کې لکه دې هغه څه کوي دلته کار مار چې کوي؟ میوه خرڅوي. میوه خرڅوي؟ هغه هم میوه خرڅوي؟ بچې دا رپېږي ولې ته خو یخني څه کپړې داسې ګرمې یا بنین څه نشته دی؟ نه بلکل نه. قدرمندو تاسو د دې ماشومې دا خبرې واورېدلې. د دې کور د دې ځای نه 1 ګنټه تقریبا چې لرې دی او دا ماشومه تقریبا 100-1.5 روپو د خپل پلار او د خپل خاندان هغه کفالت دا صرف په 200 روپو باندې کوي. په دې وجه باندې موږ راللو چې یاره د دې دا حال حوال موږ ته پته ولګي چې یاره دې ژوند څومره د سختو سره دی. نو موږ د خپلو ایډمینانو او کم چې زموږ فالر دي هغوی موږ ته پوري راوکړو چې بهی دلته ځان ورسوئ. نو دې ماشومې موږ راللو نو په مستقبل کې موږ کوشش کوو چې دا ماشومه سکول ته هم کښېنو او د دې د پلارو یا د دې دپاره داسې د روزګار بندوبست وکړو چې دا ماشومه او د دې نور کم ماشومان وروڼه چې دي هغوی خپل تعلیم جاري وساتي. دا ماشومه خپل محنت کوي یقینا چې د دې دپاره دا ډېر ګران خبره خو د دې د حوصله افزایۍ دپاره موږ صرف دې له 2000 روپۍ ورکوو او چې د دې پې د کور دا کم د سختي دا هغه دی هغه پې حل شي او انشاءالله په مستقبل کې موږ کوشش کوو چې دې ماشومې د کور دپاره داسې بندوبست وکړو چې دې پې هلته په خپل کور کې دې خپل په سکول کې خپل تعلیم جاري وساتي او د دې د پلار هغه کم ضروریات انشاءالله هغه په مستقبل کې. د دې کور چونکې ډېر زیات لرې دی، بره دی په هغې ټاپ باندې او واوره پې هم شوې ده نو او والد صاحب یې موږ معلومات وکړو نو هغه ځان له روزګار له وتې دی چې یاره
دلته چې کله واوره وشي نو د خلکو دا سیزن دی دلته کارمار ختم شي او بیا کوزه ځي. فلحال د دې د حوصله افزای لپاره موږ ډېره لږې شان پیسې ورکوو او انشاءالله په مستقبل کې په راتلونکي وخت کې که ملګرو موږ سره ډونیشن وکړو نو انشاءالله د دې ماشومې د سکول بندوبست به هم موږ کوو چې یاره دا واپس په سکول کې کښېني او د دې د روزګار به هم څه بندوبست کوو. بچې دا فلحال دا د دې لپاره موږ دوی له ورکړلې چې د دې حوصله افزایي وشي. قدرمندو تاسو د دې علاقې د غربت او د دې د غریبۍ ولیدله. یقینا چې دا ډېر ګران راغلی ولې چې دا ماشومه ده او د دې ایریا ته تاسو ګورئ غربت هم دی او یخنۍ هم ډېر زیات قسم دی. د اخلاص ټیم کوشش کوي چې هغې حاجتمندو کورونو ته ځان ورسوي چې د هغوی ژوند د سهولت شي. نو زموږ مقصد صرف دا و چې د دې ماشومې داسې نورو ماشومانانې به داسې او غربت به وي خو موږ خپل کوشش کوو چې دې خلکو له ځان ورسوو د اخلاص ټیم درته ځان ورسوي. خپل قربا حمیدالله له سره د ضیاءالله صاحب او د عبدالمجید اجازت ورکوي. د لوی الله په امان. السلام علیکم ورحمت